نه دی چې هله دا نور خلک قربانیان ورکوي زور حلاله باندې ما ته چې څوک څه نه وایي نه زما بېعزتي کېږي نه زما د کلتوري او هر سړی چې دغه قربانیان ورکوي راغی یوه سړي ته ویل سردار ته وي زه ستا د امن نه وتل غواړم او ګوره په امن باندې خپل عزت باندې خپل عبادت کې راته څوک څه وایي نه ته ولې نه او چې ووتې نه دا د پته ستا سره به ته د یو څه څه کوي هغوی یې بس هر څه چې دي زه ستا د امن نه وتل غواړم وایي دا خو به اعلان زه په منبر باندې وکړم داسې بولا وایي اعلان یې وکړه اعلان یې وکړ د نن نه بعد پلان کې زما د امن نه مفهوم یې بیان ما ته الفاظ یاد نه دي الفاظ علماء کرامو ته بار بار مونږ د دې د امن نه وتو سره یکدم یې په ګزاره خو سترګې ورته تشې کړو یوه سترګې ړنده شوه بیمار ورته نه ویلېږي زه پوهېږم چې دا بله سترګې مې وکړه دا بله روغه ولېږي دا به یې جذبېږي مونږ د خیر امن غواړو سهولت غواړو قرباني دې نه غواړو نو دا دغه قابل دغه قابل دی الله نه راولي لږه قرباني ده کور کلی پرېښودل دي دین محنت کول دي صحابه کرامو ټول قبرونه په دنیا باندې جوړ کړو ټول امتونو باندې وایي چې د حضرت عباس رضي الله تعالی عنه لس زامن دي که زامن یو وروڼه دي وروڼه یو بل ته نږدې جوړ کړي په پټو کې به یو ځای جوړ کړي او د دې قبرونه دغه بنیامین خان ته مې وایي تاسو د صحابو خبرې وایه او ځای نه مې زه چې ته به ستا څنګه په چا پسې وو مې ته به خبر کړم دی ګوره زه به ډېرې بابا جوړوم وایي خندل داسې مونږ دا زموږ ټول دا سوچ دی چې یو ډېرې بابا جوړه نه شي بیا خپل پټ کې خو دلې زموږ قبرونه د صحابي د قبر لس زامن او لس واړه په مختلفو ملکونو کې دفن دا قبرونه یې حل وایي چې د دنیا د دین لپاره انفروا خفافا وثقالا د الله حکم به ځان ته متوجه چې دا آیت صحابي وایي دا آیت ما په کور کې ناست نسي دا الله دا حکم چې که بوجه دی که مصروف یې او که هر حالت کې بیمار یې بوډا یې او که هر څنګه چې دا الله په لارې کې نفیر بالکل عام او خلک به ټول په ټوله به ورته ټول په ټوله چې ضرورت په وخت کې بیا ناست نه دي د ضرورت په وخت کې بار د هغو ټوله واقعیت کله د وفات وخت وشو د وفات په وخت کې ټولې فتنې راوچتې شوې د حمله ضرور و حملو خطره پیدا شوه او د نبوت دروغجن دا وزیر پیدا شو د زکات انکاریان پیدا شو د هغې دپاره د دې ټولو فتنو نه و دغه دپاره ټول په ټولو ووتل ټول په ټوله او بالغ فرض نشته چې اذان وکړي بالغ درې ورځې او درې شپې مدینه منوره کې مسجد نبوي کې اذان او د جمعې منځ دا ولې ووتل او چې ووتل نه الله تعالی ټول مددونه راغلل د لوی هلاکت نه الله پاک قیامت صغرا د مولا د جمشید څخه یو ډېره دغه واقعه بیانوله که نه نو زه په ریول په هغه دغه کې ویرېدم چې بالکل سخت تیارې جوړې کړې خو سړیونه یې زیږدي شي چې څنګه حالت کولی د بچاو هېڅ راونه الله تعالی یې حفاظت وکړو ټولې فتنې دشمنانو باندې عمر وکړې او د دې الله تعالی ټولې فتنې ختمې او ټول احکامات زکات خلکو ورکړو ټول احکامات ناسې خبره مې دا کول چې صحابه کرامو 12 کاله مشرق طرف ته دا دین وخور کړی د صحابو د زمانې نه د مسلمانانو په دې افغانستان کې په دې پاکستان کې چین کې په کروڑو مسلمانان دي لیکن اکثر د صحابو د زمانې مسلمانان دغه شان مغرب طرف د صحابه کرامو دا ټول مذهبي ملکونه دي د صحابه کرامو دین خور کړی عثمان بن عفان رضی الله مراکش په نقشه کې وګورئ ودا اتلس کې دې هوایي جهاز سفر د مدینه منورې دوه سره هوایي جهاز چرته په څه طریقه راغلی اسلام د سوالانه او تبلیغ او مهنت ټول نو ورسته سمن خپل عالمي اراده دې په دې دماغ کې وسو دې په کومه جذبه راوچتو چې کور او بچي او هر څه پیدا او مسجد د الله د رسول په د سنت قرباني د وکړه دا لوی قرباني ګرانه قرباني دا ودا سمندر زما په لار کې وکاوت نشي سمندر اخوا ما ته پته ولګي ستا په دې ګانشته دا هغو ته به زه دا دین رسول هر سړي به خپل دین رسول هر زنانه ام حرام رضي الله تعالی عنها د الله په رسول دعا کې زما لپاره دعا وکړي چې لښکر والا سره پیدا شي مکه مکرمه کې ژوند مدینه منوره زنانه قبر باندې ده په ټوله دنیا باندې زنانه
رسول